محترم سامعینو، مون علماء کرامو د تاسو ته راښکاره کوي چې دا سړی منکر حدیث دی، لیکن نن دا کلیپونه او د ده دا ویډیو چې ما لګولې ده او ورسره د قرآن مجید آیتونه هم لګولي، دې نه معلومیږي دا چې دی صرف د حدیثو منکر نه دی بلکې دی د قرآن مجید هم منکر دی. دا کلیپونه د ده هم واورئ، ورسره د قرآن مجید آیتونه هم واورئ. عزت الله ورکي او ذلت هم الله ورکي. استغفر الله. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هدايت هم الله ورکي او گمراه کوي هم الله. دا تاسو لیدلی کنه. استغفر الله. من يضلل الله فلا هادي له. او جنتهم الله بوتلل کوي او جهنمهم الله بوتلل کوي. نو استغفر الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. اوس د دې آیتونو څه معنا، څه مطلب، څه مفهوم دی؟ نو موږ الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم منو. موږ د دې آیتونو معنا او مفهوم مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو په رو کې بیانو. علما د هغې مفهوم بیانوي، مطلب بیانوي، لیکن دا سړی چې بار بار د قرآن مجید نوم اخلي نو دی به دغه د قرآن مجید نه د دې آیتونو معنا او د مفهوم موږ ته بیان کړي.